السلام علیکم ملګرو، تاسو به فینل ایگزیټ څنګه چیک کوئ؟ چې تاسو ته خروج نهایي ولګي نو تاسو به څنګه چیک کوئ چې موږ ته خروج نهایي لګېدلی دی یا نه دی لګېدلی، یا زموږ خروج نهایي موږ ته لګېدلی دی خو په هغې کې څو ټایم پاتې دی یا موږ ته یې څو ټایم راکړی دی. نو دا طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو خپل خروج نهایي به څنګه چیک کوئ. نو دا اسانه طریقه ده، تاسو کولی شئ په اسانه طریقه چې خپل خروج نهایي چیک کړئ چې یاره ستاسو که تاسو ته خروج نهایي لګېدلی ومي نو چې یاره تاسو په خروج نهایي کې څومره ټایم پاتې دی یا تاسو به په څومره ټایم کې ایګزیټ کېږئ، وځئ به د دې ملکه. نو دغه تاسو ډېر په اسانه باندې معلومولی شئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په دې کې درته دا طریقه ښیمه. په دې طریقه خپل فینل ایګزیټ چیک کړئ. نهایي به تاسو څنګه چیک کوئ؟ که تاسو ته خروج نهایي لګېدلی او تاسو چیک کول غواړئ نو هغه به تاسو څنګه چیک کوئ چې یاره زموږ به د خروج نهایي کې څومره ټایم پاتې دی او یا دا کله لګېدلی دی. نو د دغې طریقه درته ښیمه. د دې دپاره به تاسو خپل اپشر کوله وکئ، په دې باندې به کلیک کړئ او دلته لوګین، او بیا به دا لږ لوډینګ کوي، داسې اوس به کولاویږي. دا به ستاسو سره داسې کولو چې په دې کې به تاسو د خپل اقامې نمبر ولیکئ، او دې لاندې کې به تاسو خپل پاسورډ ولیکئ. او د هغې نه بعد بیا تاسو په دې لوګین باندې کلیک کړئ. دلته به اوس ستاسو موبایل ته پاسورډ راځي، هغه پاسورډ به په دې کې دلته ولیکئ. د هغې نه بعد به ستاسو اپشر ستاسو سره داسې کولی شي. چې ستاسو اپشر ستاسو سره داسې کولی شي نو تاسو به دا پټو او ستاسو دا نوم چې دی په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي. دلته چې ستاسو سره یو بل پیج کولی شو نو دلته کته به لاندې راشئ، دلته تاسو ته لیکلي مای ویزا، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته نو ویزا، نو دې کې اوس خروج نشته دی. نو دلته تاسو ته چې کله خروج نهایي لګېدلي نو هغه به تاسو ته په دې ځای کې شو کوي. تاسو ته کله خروج نهایي لګېدلي نو د هغې ډیټ به تاسو ته شو کوي، او چې کله ایکسپایر کېږي د هغه نو هغه هم ډیټ به تاسو ته شو کوي. نو هر څه به تاسو ته په دې کې بیا شو کوي په دې ځای کې. دا چې تاسو په دې خپل تصویر باندې کلیک کوو او د هغې نه لاندې به دلته تاسو ته دا بل اپشن درکړی مای ویزا په دې باندې، نو دلته به تاسو ته بیا چیک کوئ ستاسو خروج نهایي. نو دغه طریقه ده، په دې طریقه باندې تاسو خپل خروج نهایي چیک کولی شئ.